نو فلا یصلون الیکما بآیاتنا دې سو لګوا په سبب دا آیاتونو معجزو زما باندې انتما ومن اتبعکم الغالبون تاسو او څوک چې تاسو تابعداري اختیار کی دا به زور اوري په میدان د مقابله کې فلما جاءهم موسی بآیاتنا بیناتنا کله چې راتلو کو دوی ته موسی علیہ السلام په معجزو ښکارو باندې قالوا ما هذا الا سحر مفتر نه دی مگر دا جادو رضانه سا شویره ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين موږ نه دی اوریدلی په خپلو پلارانو لومبنو کې چې لا انسان هم پیغمبر سا شویره وقال موسی ویل موسی علیہ السلام ربي اعلم من جاء بالهدى یا ویل موسی علیہ السلام رب زما خپويږي په چابانه چراتی کړي په هدایت باندې من عنده د جانبا من عنده د جانب د الله نه ومن تكون له عاقبت الدار او هغه څوک چې دا غره پارخ انجام د کورا انه لا يفلح الظالمون شان دا دے کامیابی نشی مندل ظالمان وقال فرعون یا ایها الملأ ویل فرعون اے جرگی ما علمت لكم من اله غیری ما ز پوانی مساد پارا په معبود باندې سوا زمانہ او اوس دې پر محفل کې پیل شپیل نو د خلکو د خیالاتو د بدرولو د پارا یو شوشه پرې خودا لکه اوس هم داسې یو مسله په پاکستان کې ګرم شي او ډېره اهمه مسله او ناصحه شیطانان پکې شوشه پرېږدي او د خلکو د هغه اهمې مسلې نه توجه شوشې ته راوړي فاوقد لي یا حامان علی الطین او دا هغه شوشه وه فاوقد اور بلکا ما د پاره ای حامان علی الطین په خټه باندې کچک اختصاص کا خاوره به راوړي که نه په ټرکونو کې بیا راوړي او د هغې ته به مزدوران کښېني هغه به اوبه کي چې خټه ساده شوه به خمبیره شي بیا به د هغې نه چې کوم دی کچک اختصاص کړي بیا په نور باندې وچکي بیا وله بټۍ سازه کړي هغې له به سکاره را پیدا کړي او نوکران او بټۍ به سازې څونه موده اوبرې کې تېرېږي د موسی علیه السلام خبرې له ول ورکړه دیکې وله ورکړه فجعل لی سرحه ما دپاره بنګله نو بنګله به څونه موده کې سازي چې اسمان ته رسوي لعلی اطلع الی اله موسی دې دپاره چې زه خبرداری حاصل کما رب د موسی ته و انی لاظنه من الکاذبین یقینا زه ګمان کوم په موسی باندې دروغجنو واستکبر ځان یې غټو ګاڼه دې فرعون ځان غټو ګاڼه یو لویه بلا یم ګیني زه وهو واستكبر هو وجنوده في الارض ځان غټ غنل په دو او پوجونو د پزمکا د مصر کې بغیر الحق پنا جایز سرا وظنوا د دوی دا خیال چې انهم الینا لا يرجعون یقینا دا فرعونان با ینه نو واپس کیږي مونږ ته فاخذناه پسونو مونږ فرعون لرا وجنوده پوج لرا فنبذناهم في اليم واچو منگا دی لرا پاڈونگی او جور سمندر کی فانظر کیف کان عاقبت الظالمین او گورے سرنگی ورخیر انجام د ظالمانو وجعلناهم ائمتا گرزولی منگا دی لرا امامان دی قائدین دا فرعون دا مرگری دا دا کفر لیڈرانو دا گناہ لیڈرانو گردولی دی لرا منگا امامان او قائدان یدعون الى النار چې دعوت پہ ورکو خلق لا اور طرف تا اور تے خلق را بالا و یوم القیامت لا ينصرون ورز قیامت بردوی امداد اونکلیشی واتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتنا ورپسے کمون کو فرعون او داغه په قوم پسې پدې ژوند دنیا کې لعنت و یوم القیامت هم من المقبوحین او ای با پورز د قیامت باندې من المقبوحین مانا د بدنما او د بد شکلو او معذب خلقونه بيدي ولقد آتینا موسی الكتاب یقینا ورکړو منګه موسی ته کتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى پس اگینا چې هلاک کړو منګه خوندان د زمانو مخکري بصائر للناس دا سبب د پو سببونه د پویو د خلقو د پاره وهدى او رهنمایي و رحمتا مهرباني و لعلهم يتذكرون دیر پارا چې خلق وعظ و نصیحت قبول کی وما كنت بجانب الغربی او صلی الله پیغمبر اسلام توای چې دومره لوی قصه تا بیان کړه د قریش ہوتا
نو ته خو نه په مدین کې وي نه په کویتور کې وي چې داسې روغ بیان دی وکړو دا یې د څه نه وکړو دا ما تا ته کړی تا دوی ته وکړو وما كنت بجانب الغربي نوی ته په هغه اړخ مغربي باندې اس قضینا الی موسی الامر کله چې پوره کوو موږ موسی علیه السلام ته امر د پیغمبرۍ وما كنت من الشاهدین نوی ته هلته حاضرینونه ولكن انشأنا قرونا لیکن منگا پیدا کړیو ګڼ زمانو والا خلق فتطاول علیهم العمر وسګت شپاگی باندې عمرنا او اغا درسونه دینی ازال شو ختم شو وما كنت ساویا فی اهل مدین او نتا مقیم اوسیدون کې وی مدین کې تتلو علیهم آیاتنا چې تللی پدی پیراونیانو باندې زمونږ آیاتونه تخوال تنوی نو څنګه لولې ولکن كنا مرسلین الله وی لیکن یو مونږ پیغمبران لیګو وما كنت بجانب الطور نو ته پاړخ د کوئی تور کې اذ نادینا او چې مونږ आवाज کو موسی ته ولكن رحمتا من ربک دا مې ربانی جانب دربستانه لتنذر قوما دیر پاره چې یو قوم لرما تاهم من نذیر من قبلک چې نه راغلی ته یو يرون کې مخکستانه لعلهم يتذكرون کې دې شي چې دی په نو نصیحت قبول کړي ولولا ان تصيبهما مصیبتنا ولد داسې کله چې ورسیږي دوی ته یو مصیبت بما قدمت ایدیهم سودای چې وړاندې کړي دی لاسونه دوی ويقولون وايدي ربنا لولا ارسلت الينا رسولا اے زمونږ ربا ولن را لګتا مونږ ته پیغمبر پنتبع آیاتک مونږ بتابي شو استاد آیاتونو ونكون من المؤمنین او شوه بو کی شوه بو مونږ مؤمنانو نا فلما جاءهم الحق من عندنا کل چراغی ته حق د جانب زمونږ نا قالوا نو ول بي لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسی ولن راکړې کیږي مونږ ته معجزه او کتاب په مثل لاګي چې موسی ته ورکړې شوی او نو ته ورته وایا ولې موسی ته چې کوم کتاب ورکړ شو پای تاسو کوپر نه کړي اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل ولې تاسو کوپر نه کړي پای کتاب باندې چې ورکړ شو او موسی ته مخکې دینا قالوا ویلو دی یهودو سحران تظاهرا دا قران او تورات دو جادوګان دي تظاهرا د یوم المرستکی وقالوا انا بكل كافرون او ویل دی یهودو یقینا موږ پاری یو د قران او تورات باندې انکاریانو دغه تورات زمونه ما چې اگر قران تایید کوي يهودي وي قلت ورتوا فاتوا بكتاب من عند الله پس راتو کو په یو کتاب باندې جانب د الله نه داس کتاب هو اهدا منهما چې هغه ډیر هدایت خودون کې د تورات او د قران نه اتبعه زبستاسو زب تابع شما ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی فإن لم يستجيبوا لك پیغمبرا کتال دا کفار جواب ندر کئی نفعلم پوشا انما يتبعون اهواهم خامخا تابداری کئی دا مشرکان د خپل خواهشات و نفسانیو ومن اضل ممن اتبع هواه سوق دی لوی گمراه دا چانا چې تابع شي د خپل خواهشو بغیر هدى من الله بغیر د خون د جانب د الله نه ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله خون نه کوي قوم ظالم تا ولقد وصلنا لهم القول یقینا بیان کړي دې منګار رسول دې منګا وینا لردویتا لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دې په نصیحت قبول کی الذين اتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون آکسان چې ورکړی هغې ته موږ کتابو من قبله مخکې قرآن نه دي په دې باندې ایماندار لکه عبدالله ذو السلام واذا یتلی علیهم کله چې لوستی کېږي په دې باندې قالو دوی وایي آمنا به موږ پر ایمان راوړی دی انه الحق من ربنا دا کتاب قرآن حق دی د جانب د رب زمونږ نه انا كنا من قبله مسلمین یقینا موږ مخکې د دې نه تابعدار او مسلمانان دا د یهودو او نصاراو نه چې کوم عالمان مسلمانان شوي اولئک یؤتون اجرهم دا کسان ورکړی کېږي باندې ته مزوري دوی مرتين ډبل بما صبروا په سبب د هغې باندې صبر کړی دا په حدیث کې راځي چې کوم اهلی کتاب چې په خپل پیغمبر ایمان راوړي او په پیغمبر اخر زمان باندې ایمان راوړي نو هغه ته به الله ډبل اجر ورکوي ويدرؤون بالحسنة سيئة
او د بکای بدی په نیکی سرا بدای لرا ومما رزقناهم ينفقون او باز دا مال نه چې مونږ لور کړی خرج کوي په لار د خیر په لارو د خیر کې و اذا سمعوا اللغو چې واوري عبسو خبر لرا بهود خبر لا ارض عنهم خړی داګینا سنجیده خلکی وقالوا ويلنا اعمالنا ذنب پر زمون اعمال دی ولکم اعمالکم استاد پر استاسو عملونه دی سلام علیکم سلام دی پتا سو لا نبتغل جاهلین منګه نه غواړو جاهلانو لرا جاهل سره ناس تپاستا او گفتگو منګ نه غواړو انک لا تهدی من احببتا پیغمبرات خون نشکوریتا غجاته چې ستاډیر خوخي ولكن الله يهدي من يشاء لیکن رسي الله حق تاغه چې الله خوښي واعلم بالمهتدين الله واقف دی په هدایت مندون کو باندې نبی علیہ السلام د تر په مرګ باندې خپه شو چې کافر مړ شو نو الله ورته ویلي چې پیغمبره لا تهدي من احببت د چا سره چې ستامینه را ته حق ته نشي رسول او سوال دا پیدا شو چې پیغمبر خدا تعالی وی ته هدایت هغه چاته ویل چې ستا خوخي حالانکه پیغمبر خدا کار هدایت کوي دا لګلې دې لپاره چې دې بخلک نام ورته وایو دې معنا دا ده چې ته خو ته حق ته نشي رسولې سوکو د انک لا تهدی معنا دا ده ته حق ته نشي رسولې څوک چې ستا خوښ دی تا خپل ترونه رسو تا خو ته ډېره زاري وکړه خو واک خو داګو نو خولي په غلطه خبره اخري وښودوله نو دا کوم دی چې پیغمبر خدا تعالی وایي چې ته هدایت کوي او ته هادي نو په معنا د ارات او طریق دی کوم دی چې هدایت لري کوي نو هدایت په معنا ایصال المطلوب سره دی دا ورته نه وایي الله چې ته بیان نشي کولی وایي ته حق ته رسول نشي کولی بیان به ته کې حق ته به زه رسول کوم ولكن الله يهدي من يشاء وأعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معكم واي مشرکان د مکی بانه کوي کتابی شو منګه د هدایت تا سره من پویګو دا قرآن هدایت ته کو تا سره منګ د هدایت تابع شو یاد ساته نو تخطب من ارضنا دیو خو موږ د خپل زمکې نه اوويستې شو وا بنولې شو دا دنیا کفار به ټول شي او موږ به خپل ځمکې نه وشړو نو الله وی دروغ وی اولم نمکن لهم حرما آمنا ولنده ولتمکین او قابو نه ده ورکړي موږ دې قریشانو ته حرما آمنا حرم زید امنا نو ناشنا خبره ده چې دا حرم دی له امن په شرک کې ورکوي بت پرستۍ کې ورکوي او کله چې دوی صحیح مؤمنان شي نو بیا به له پناه نه ورکوي خامخا به ورکوي یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا راخکلی کیږي او راوړی کیږي دیتا میوې د هر یو څیز خوراکي ستاسو لپاره من لدنا له جانب زمونږ نه ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي وکما هلکنا من قريه بطرت معیشتها ډیر هلاکړي مونږه کلو والونه بطرت معیشتها چې د حد نه تیر شوی وا زندگی دی دوی د ډیرو مالونو دولتونو د وجنه پکې به تکبر پیدا شوی ځان ته خوخي به پیدا شوی وا فتلک مساکنهم دک آبادی دی وګورا ورته فتلک مساکنهم لم تسکم من بعدها الا قلیل ندی اوسېدلی په دې کورونو د دوی کې د دوی نه وروستو مګر لږ غوندې اوسېدل ادا چې په دې لار مسافر ځي او شپه پرې راغله مسافر روان دی او باران پرې راغی مسافر روان دی او ګرمۍ تنګ کړ دغه لږ غوندې ټیم ورته راڅون شي خپل وخت پکې پاس کې بیا کېږي وكنا نحن الوارثين الله ويو منغا په وراثت سوون کې هر شي لرا وما كان ربك مهلك القرى نه رب ستا هلاکون کې کلوالو لرا حتا يبعث في امها رسولا حتا چولیږي په مرکزی کلی د کلو کې پیغمبر لرا یتلو علیهم آیاتنا
چې لولي دا پیغمبر په ایمانی آیاتنا وما كنا مهلك القرى نه منګه وجون کی کلو والو لرا الا واهلها ظالمون وما كنا مهلك القرى نه منګه هلاک انکی کلو والو لرا الا واهلها ظالمون مگر علی هلاک او چی اوسیدون کی داغي ظالمان وما اوتیتم من شیء اگر چې درکړی شي تاسو سره شینا مالونا دولتونا زامن بیبیان وغیرہ فمتاع الحیات الدنیا دا پیدا د ژوند دی دنیوي دا وزینتها او ډول او خایست دی دی وما عند الله خیر وابقى او هغه چې پرې الله دی ډیر بهتر دی وابقى او ډیر باقی پاتې کیدونکي دي او فلا تعقلون دومره مدا کل نه کار نه علی اپ من وعدناه وعدا حسنا ایا هغه څوک چې واده وکومنګا دي سره واده خو په هو لاکی هند دې خپل واده سره ملاویدونکي کما متعناه متاع الحیات الدنیا دا پشان دا هغه چا دې چې پیدا ورکړي هغه ته مونږه پیدا د ژوند دنیا ثم هو يوم القيامه من المحضرين او بیا دې په ورځ د قیامت باندې من المحضرين النار د حاضری کوونکو نه مړو ته د جهنم ته و یوم ینادیهم غور یاد کوي ینادیهم چې مونږ باواز کو دیتا فیقولون الله ورته وایي این شرکای غور یاد کوي چې आवाज بو کی دیتا رب د دوی فیقول ورته وایي این شرکای کمزې کې دی شریکاتیان زما الذین اگر شریکاتیان کنتم تزعمون چې وای تاسو خیال کوو قال الذين حق عليهم القول وبويا كسان چې ثابت شوی پای باندې وینا د عذاب ربنا هؤلاء الذي اغويناهم كما غوينا وبوي دا قائدان اگا کسان اغوينا وای بس وای اغوينا وای ها ربنا زمونږ ربا هؤلاء الذي دا اگا کسان دي اغوينا چې منګه گمراه کړی دی لرا اغویناهم کما غوینا منګه گمراه کړی دی دوی لرا کما غوینا لکسن چې په مونږ په خپل باندې گمراهو اے زمونږ ربا دا خلق منګه گمراه کړی دی خود دې وجنه چې مونږ په خپل باندې گمراهانو او دوی خلی دل چې مونږه گمراهانو او بیا په مونږ په شراتل نو د گمراه نه سره مرګرتیا نه بل سړی په جولۍ کې سیوا د گمراهی نه او د بيدینه د مرګرتیا نه با سړی ته په جولۍ کې سیوا د بيدینه نه څه شی راځي تبرعنا الیک من اعلان د بیزاری کوتا ته رب دوینا ما کانوا یانا یعبدون نو دوی زمونږ د پاره عبادت کوونکی وکیل ادعو شرکاکم الله ورته وی الله طرف ویل شي رعو بل خپلو شرکا ولرا فدعوهم دی بیرو بلی چې پلانی راشه فلم يستجيبوا لهم قبول بون کی پر رابن شي ورول العذاب وی عذاب الله لرا لو انهم كانوا يهتدون وای بدی کاش کې یقینا دوی وې سبلار مندون کی و یوم ینادی مغور شواز بو کی ورتا الله فیقول ماذا اجبتم المرسلین اے خلقو تاسو جواب ورکړیو پیغمبرانو ته امتونو فعمیت علیهم الانباء نو پټ پشي په دی باندې خبرونه یوم اذن پر غورزو په هم لا تسالون دی بریو بل نه تاسو ګونګیان بشي فاما من تاب وامن وعمل صالحا پس هغه څوک چې توبه وباسي ایمان راوړي او کی عمل دنه کوي فعسى ان يكون من المفلحين قریب را چې شبا دې کامیاب خلقنا وربک یخلق ما یشاء رب ستا پیدا کول کوي ويختار غره کول کوي ما کان لهم الخيرة نشته انسانان د پاره سه اختیار سبحان الله وتعالى ما یشركون پاک دی الله او پورته الله دا گنا چې مشرکان دي الله سره شریکي وربک يعلم ما تكن صدورهما رب ستا پويږي پا اگې باندې چې پټي سینې خلکو وما يعلنون اغا چې خلق اخکار کوي وهو الله لا اله الا هو وهو الله دا الله چې ده نشته معبود سوا دنا له الحمد در پار سناګانی په الاولى په دنیا کې ول اخر او په آخرت کې وله الحكم در پار پیسہ قوت فیصلو ده و الیه ترجعون خالص دی الله تبارک ټول واپس کی
قل ارأيتم آیا خبر را کئی مالا ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا کو گرزے اللہ پتا سبان شپا میشا دا شپا اللہ میشا کی بس الہ یوم القیامت تر قیامت پوری من الہ غیر اللہ سوک دے معبود سوا دا اللہ نا یاتیکم بزیاء چراتلو کی تاسو تا پرانا باندے اپلا تسمعون آیا تاسو ناو رہی دا خبری نقبل ہوئی قلوا آیا ارائیتم من جعل اللہ علیکم النہار سرمدا خبر را کئی کو گرزے اللہ پتا سبانی وری اورز لرا سرمدن امیشا الہ یوم القیامت تر قیامت پوری من الہ غیر اللہ سوک دے چرات لبو کی تاسو تا سوا دا اللہ نا یاتیکم بلیل چرات لبو کی تاسو پشپابانی تسکنون پیچ تاسو آرام حاصل کئی پاگی کی اپلا تبصرون دومرم نہیں تاسو ومن رحمته من جملہ دا مہربانی دا اللہ نا دادا جعل لکم اللیل والنہار گرزولی استاذ پارش پاور دل تسکنو پیچ تاسو آرام حاصل کئی پدی کی ولبتب تبتغو من پدلی او طلب کئی دا مہربانی دا اللہ نا ولعلکم تشکرون دیر پارش تاسو دا اللہ دا نعمتونو قدرو کئی ویوم ینادیہم غورز یادا کئی چی آواز بو کی دویتا فیقول این شرکائی کم ذکر زما شرکتیان الذین کنتم تزعمون چوئی تاسو دی گمان کولو ونزعنا من کل امت شہیدا روب باسو منگا دا ہر امتنا یو گواہ دا امت گواہ اگا پیغمبری فقلنا هاتو برحانکم فسبو اوی منگا تا پیش که اخفل قاطع او قطع دلیل فعلموا ان الحق لله دیو پوشی چی حق خالص دا اللہ سر دے وزول عنهم ما كانوا یبترون او رکب شدین آغا چی دوی رزان سادول ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم واتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة اس قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین دا قارون یو سڑے دے انتہائی سرمایہ دار دے بلکہ دے بنی اسرائیل قوم دا فرعون پن حکومت کے نمائندہ دے نو چې څه غواړي زړی وی به د ځان له خوړي او چې څه راټولولو د به ځان له راټولولي نو ډېر لوی مالدار و د بلا بچی قرآن وایي دونه مالدار و چې د هغه د خزانو چابیانې به یو لوی ډلې وړې نو درنېدې به د هر شي ځان له خپل درونوالی کله کله چې تاسو سکور ته لاړ شئ د جیب کې سماموري غوندې سامان پورې زر ټوپۍ کېږدئ او دا خپل جیب خالی کوئ سړی باندې بوجي نو د لرګي ځان له بوج دی د بوجۍ ځان له بوج دی او د کنجیانو ځان له بوج دی یو سړی دی یو زنه ده هله سته سندکانې دي او دو جرندې ورته اچولي دي او دومره بوټې دغه دي دا چابیانې دي او دا چابیانې به دا تنګی پرې جا اوس په کوم ځای کې کښېنم دقسې مسله ده چې د هر شي ځان له بوج دی او د هغې نه د خلکو تنګېدو لار ده نو د قارون د خزانو دونه کنجیانې وې چې کم ناظران وو هغه به پې تنګ وو دا یې معنا نو ځکه وایي چې د قارونو خبره شروع کوو نو معنا دا ده ان قارون او قارون د قوم د موسی نه بلکې عبدالعزیز عباس وایي د قوم د موسی نه نه د ترزوي وو فبغا علیه نو دا بغاوت یې وکړو او بګ یې وکړه ظلم یې وکړو او ځان یې اوچت حساب که په خپل قوم باندې دا ټول بني اسرائیل ورته خس خشا ښکاره کېدل واتیناه من الکنوز ورکړو دله موږ د خزانو نه ما ان مفاتحه هغه اندازه چې کنجیانې د هغې لتنوء بالعصبة اولي القوة درنېدلې به په یو لوی جماعت باندې چې خاوندان د قوت به وو دا
اس قال له قومه چې ورته ویل خپل قوم لا تفرحنا جایز خوشحالی مکوا تبختر او تکبر مکوا ان الله لا يحب الفرحين یقینا الله دوست نګړي ناجایز خوشحالی کوونکی وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره تو طلب کا پای کی چې الله تعالی د مال او دولت نظر کړي دے کور د آخرت دی کې ځان له کور د آخرت ګټه خو دې ګر کړیا ولا تنس نصیبک من الدنيا محروا برخ خپل لرا د دنیا نه چې آخرت ته ځان سوړي واحسن کما احسن الله الیک او نیکی کوا څنګه چې تا سره نیکی کړی دا الله ولا تتبع الفساد مور پسې کې فساد په الارض پزمکه کې ان الله لا يحب المفسدين یقینا الله دوست نه غني فسادیانو لرا اگی ورته یو د خیر خوای خبره وکړه دی ورته وایي قال ويل قارون انما اوتیته خامخا راکړې شوی ما ته دونه ډېر مال او دولت د الله تر طرفه علی علم عندي دا پاغ علم باندې چې ما سره دی ما سره علم دی دا هغه په ذریعہ د دونه مالدار شوم علمي کی ما جرا سره الله فرمایي اولم يعلم واذا قارون نه پويږي چې ان الله قد اهلك من قبله من القرون ولدين پويږي چې یقینا الله هلاک کړی دي مخکې دنا د اوسیدونکو زمانونو من هغه څوک هو اشد منه قوه اشد من قوه چې هغه ډیر سخت وو د موجوده کفارو او د قارون نکله کو د قوت افرادی او بدني په لحاظ سره او اکثر جماع ډیر زیات په اعتبار د مال سره ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون تپوس بنشي کېدل د مجرمانو نه داګي د ګناهونو بارکه الله به همدا کس ورچي ال تاګي سره حساب کتاب نه کوي فخرج على قومه في زينته روت قارون په قوم خپل باندې پړې ډول ډال کې دا څه وکړه چې اسونه باندې شالونه واچول پاګه زر چړاو او پړې خرش پرش کې د خپل مټتیانو سره وته دا تیار خار چې ورته وي قال الذين يريدون الحياة الدنيا ویل دنیا پرستو خلقو خلقو چې هغه اراده د دنیا کې فقط سی ویلی یا لیت لنا افسوس دې موږ لرا مسلما اوتی قارون چې په مې راکړې شوی موږ ته په مثل داګه چې ورکړې شوی دی قارون ته یاره داسې مال او دولت مال خدای راکړې انه لحظ عظیم یقینا دا قارون خود لوی برخي خاوند دی ګوره د کې خو سشتا خار برخي خاوند دی ګوره او کړه وقال الذين اوتوا العلم ویل خاوندانو د علما خود میدان کم د غټري میدان چې اسلام د پاره د علما په خود د خلکو مخ کې ولاړ ځکه چې هغه اسلام پیژني نو ځکه ورته وایي چې دی وایي چې ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وقال الذين ويل ورته خاوندانو د علم هلاک شي دنیا پرستو بدلی د الله ډېر غوړه دي دا چاره پار چې ایمان وروړي عمل دني کوي ولا يلقاها الا الصابرون نشي بلا ویلې دغه ثوابونو سره مگر ثابت قدم خلقو او د چالو کو موسی عليه السلام ورته ویلي مال خو ډېر دی اور زکات حکم راغې نو دې مهربانيو کا چې حساب کتابو کا چې زکات وباسه کنا نو دا سړی کېنه ول نو داګه نړۍ لوی ډیری وواته نو دوی ویل یاره دا خو ماته سره ټیکس غوندې ښکاري ټیکس او دا زما ترزوی دی دا ما باندې د عمل نه پیرزو نو یو رنډۍ ښځې له د سرو جام ورک چې کله زمونږ د عید ورځي دا موسی پای کې خطبه ورکوي نو دی به وایي چې څوک برنا کمړ کې موږ به پې وجنو چې څوک لاو کې موږ به تلاس پرې کوو چې څوک داو کې موږ ور سره دا کوو نو دی به دې لم راشي چې څوک موږ کې شادي شدی او زیناو کې نو موږ به پر رجم کوو نو چې دی دا وایي نو ته به راپاسې چې تا ما څه زینا کړې بس موسی علیہ السلام د اختر روشه تقریر شروع کړ
چې دې ځای راغې چې څوک په موږ کې زنا وکړي نو به موږ په کاڼو باندې وژنو. نو ښځې الزام ولګو په موسی باندې چې تا زما سره کړی زنا. نو خو جلالی پیغمبر غصه شو او ورته ویلې چې صفا او خبره وکړه دا ته چا ویلي چې دا الزام ولګوه. ښځه شعوره پیدا ویل دا ته قارون ویلي دي دا جامې د سرو را کړی دی چې الزام ولګوه. موسی علیه السلام په ژړا شو اے الله اوس ورته څه کې دې سړي سه. الله ویل واک مې در کړی دی ځمکه یې ته وایه چې څه وی دی به کوي. موسی علیه السلام وایي ځمکې ته چې وینیسئ یو ځمکې ونیو رو رو روان دی. هسې خلک داسې وایي چې تربور سړی وي دی مال ته دا کار دی مال دپاره وکړو. موسی علیه السلام ویل دا مالونه دولتونه پرې سر باندې ورته کښېني چې ځي ورشه. اوس هم روان دی په ځمکه کې لا. دا چې کومو خلکو دا خبره کړې وه چې یاره موږ د قارون په شان وې دا خو د ډېر لوی برخې خاوند دی د سبا را په ځمکه کې روان شي خدایه شکر دی چې داسې نه وو ګینې اوس په ځمکه کې نه نوتي وې. نو ځکه وایي فخسفنا به فدنه که موږ د لره په ځمکه باندې وبدارها الارض پاکور د باندې ځمکه باندې دنه که دله موږ په ځمکه او کور د موږ دنه که په ځمکه سره د مالون نه هم ورته پرې سر باندې پڼ کړو. فما کان له من فئة نو در پاره هغه ډله ینصرونه چې د امدادي کړی وې خوره او چې کوم د تیار خوارو اوس به د څه کوي من دون الله سوا د الله نه وما کان من المنتصرین او نو د خپله بدله اخیستونکی په خپله باندې. واصبح الذي وګرځېدل هغه کسان تمنوا چې ارزو یې کړی و مکانه د مرتبې د قارون بالامس پرونه یاره موږ هم داسې وې یقولون وایي کأن الله تعجب دی یقینا الله پراخه کوي روزی لره لمن یشاء چاته چې د الله خوښه شي د خپلو بندګانو نه ویقدرو په اندازه کوي. دا وایي کأن وایي ځان له کلمه ده او کأن ځان له کلمه ده به یو ځای شوې کأن د تشبیه دپاره راځي او وی د تعجب دپاره راځي. تعجب دی یقینا الله پراخه کوي روزی چاته خوښ خپلې بندګانو نه ویقدرو په اندازه کوي. لولا دا سړي وایي لولا ان من الله علینا که الله ربانې احسان نه وی کړی لخسف بنا نو دننه کړي وی موږ لره نن په ځمکه باندې. وایي کانه تعجب دی یقینا الله چې دی لا یفلح الکافرون نه کامیابي نه ورکوي کافرانو ته. تلک الدار الاخرة دا دی کور رستنې نجعلها للذین یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دا کور د آخرت یعنی جنت ګرځو دی لمونږ دا کسانو دپاره چې اراده نه کوي د لویوالي په ځمکه کې د تکبر ولا فسادا او د فساد برپا کولو په ځمکه کې. والعاقبة للمتقین او انجام محموده دا دپاره د پرهیزګارو دی. من جاء بالحسنه چې راتلو کو په نیکۍ فله خیر منها د لپاره غوره بدله د دغې نیکۍ نه. ومن جاء بالسیئة چا چې راتلو کو په دی باندې فلا یجزی الذین عملوا السیئات بدله نه ملاویږي هغه کسانو ته چې عمل د بدو کوي الا ما کانوا یعملون مگر چې عمل کړی دی. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معادنا یقینا هغه ذات چې فرض کړی پتا باندې قرآن یعنی عمل بالقرآن پتا فرض کړی دی لرادك واپس کوي بتا لره الى معادن زید واپس ایدا. دا وعده د پیغمبر خدا سره چې هجرت باندې کله پیغمبر خدا ووته او جحفه مقام ته ورسېده نو راستون شو مکې ته مخ کو ویل چې ته خو احب البلاد الی الله خدای ته په ټولو ښارونو کې محبوب ښارې او ما ته په ټولو ښارونو کې محبوب ښارې که ستا اهل زه ستا نه نیستې زه به تا نه نه وی وتی نه افسوس یې وکړه ارمان یې وکړو نو الله رب العزت هغه ارمان وعده یې ورسه وکړه چې پیغمبره ارمان مه کوه یو ځل به فتح یاب دې مکې ته دننه کوم لرادک الی معادنا خامخا واپس کوونکی تالر دی هغه ځای د وعدې ته چې مکه ده قل وایا ربي اعلمو
وای رب زما پویږي پما من پاغه چا جا بالهدى چې راتلی کړي په هدایت باندې ومن او زما رب پویږي پاغه چا هو فی ضلال مبین چې په گمراهه پډاګه کې وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب نوې ته چې ستا دا امیدو چې تا ته به کتاب درکړی شي اے پیغمبره رسول الله ته وایي الله چې ستا دا خیال نه و چې تا ته به کتاب میلاو شي الا رحمتا دا مهرباني ور جانب درفستانه فلا تكونن ظهيرا للكافرين مکه غته پردار د کافرانو لپاره ولا يصدنك عن آیات الله بندین کی تعالی د آیاتونو د الله نه بعد از انزلت الیک پس تا کینا چې نازل شوی دی تا تا ادعو الى ربک را دعوت ورکا ادعو راو بنو کایلا الى ربک خپل پروردگار تا ولا تکونن من المشرکین او مکه غات د مشرکانو نام ولا تدعو مع وی پیغمبر تا اوری امت تا ولا تدعو مع الله الا اخر مرابلا دا الله سرب المعبود لا اله الا هو نشت معبود سوا دنا كل شيء هالك الا وجه هر یو سیز به هلاک شي الا وجهه مگر ذات دا الله بباکی وی له الحكم والیه ترجعون د دې الله لپاره فیصله دا والیه ترجعون او خالص دی الله توستا سر ټول واپس کیږي یو رسم